موسی علیہ السلام الته کې کوئی تور کې الله سره فراز او پنیاز باندې او د کتاب د پاره، لیکن دلته کې بنی اسرائیل کې یو کس دغه نوم موسی او سامریو، یعنی سامر. دا سامر چې کوم دی دا په مصر کې علاقه او هغه ته منسوب دي، سامری وته وي. دا سامری جوړو دغه کار داو چې د با زرګری کوله، د سرو زرو د سپینو زرو نه به سيزونه جوړول. سامری ولګیدنو او د مولا مخدا یاد لري، مولاو همیشه بار په دین کې چې نقصان او بګاړ پیدا کړي دي، دا ناکاره مولانو پیدا کړي دي. الله دې موږ تاسو ټول د ناکاره علم نه بچ کی. نو دولګیدو او د دغه عجیبه واقعه ده، وی چې پیرغون په کوم کال باندې واړه لالولو د دې په هغه کال باندې پیدا شو په بنی اسرائیلو کې. نو دې الله بچ کړو او موسی علیہ السلام الله بچ کړو، دغه موسی او دغه موسی او دې د بچ کولو واقعه دا و چې دې کله پیدا شو د مور دې راواغستې دا وراړو په غر کې یو غار وای کې خود مې دا کمارانی خوري کله لمانانی خوري کمارغانی وړو، خو چې زما مخې ته نیم زما کم از کم دغه تکلیف نه وینم، ځکه چې زما مخې ته لالین دا ما ته لوی صدمه او تکلیف وي. جبريل عليه السلام براته خپل غوته بدله په خله کې ورګوله او پاغي باندې بددار اول او پاغي د تربيت کېدو. الله دنیا ته خوله چې کوم موسی تربيت د جبريل په غیږ کې وشنه غو کو پر امام شو، او د کوم موسی تربيت چې د پیغام په کور کې وشنه غو د ایمان او د توحید مرکز او محور وګرځیدو. د دې وجم دادا چې رچا تربيت باندې نه دا د الله ورکړه ده. دیو جل جلالین په حاشیه باندې لیکلی دي فموسی الذی رباه جبريل فکافروا فموسی الذی رباه فرعون فمرسلوا. هغه موسی چې داغه تربیت جبريل کو نه کافر شو، او هغه موسی چې داغه تربیت او داغه خوراک او داغه سکاک او داغه پالنه د فرعون په کور کې و، هغه امام هغه د خپل زمانی پیغمبر جلیل القدر وګرځیدو. بهر حال دکه سامری چې کنډیشن بیا د عالمو د خپل دور د تورات عالمو نو دی ولګیدو دا بنی اسرائیل چې کله هجرت کو راتلل په دا وخت کې دي ځان سره د پیرغونیان نه کالی راوړو، هغه دې چې بس د غم خاده لټل هغه نه به کالی غوښتل، نو دې ټول هغه نه کالی غوښتیو د خاده لپاره نه دې سرپاتیو. د موسی علیه السلام کله لاړ د کوی تور ته نو د ټول بنی اسرائیل جمع کړو، بیان وته وکړو او دا خبره وته وکړه چې بای دا تاسو سره کوم کالی دي نو ګور پیاد لري دا غنیمت مال لې، او دا زمونږ سعود پر د دې استعمال حرام دی ځکه دا بل چاري. نو دا ټول لاړ یو دا گزار کوي زبم گزار کوم. فكذلك القى السامري دیو کندو کنستی دا هغه کې اور لګاو خپل کالی راړو چې دې گزار کو نور خلقوم راړی دې ورزول، ځکه د مولا فعل او د مولا عمل چې د خلقو لپاره سبب دغوی د اقتداوی. خلقو خپل کالی راړل او پای کې ورزول چډولو کالی د گزار کلا غوی نشو، نو در اوچت کړل او یو ډانچې ولا جوړ کړل د سخی او د سخی په ډانچې کې واچو دغه نه یو سخی جوړ کو. بیا رسو دو قول دي سو کوئی چې الله د کرشمه په تور باندې لکه ابو الکلام آزادم د لیکري دي د کرشمه په تور باندې غسخه د غوخه او د وینې نه جوړ کو، او باقاعده غو اوازونه کول ټوپونه بیوال او سو کوینا د رسرو در نه جوړ کړو، خو لیکن دا سه پیټینګ په کې دن نه کړو د باجی سیستم چاغي کې به هوا لګیده په دې غاړه بدلا بل طرف وته نه بده یو आवाज به پورته کېدو لکه بنگلای را یا را تورای د دې کې خلک او پوکې ورګي بل شان आवाज تروزی. بهر حال دا یو امتحان د الله په طریقه باندې خلکو دیوی راشي. موسی علیہ السلام لاړو په کوی تور کې چې کوم نه سکی الله پسې او الله پاک د رجل ته راغله، نعوذ بالله خلق رااله او د سخی عبادت شروع کو، هغه ته سر کا تکول شروع کړل، خلک یې گمراه کړل. موسی علیہ السلام چې کله د کوی تور نه واپس راغی او د دې خبرې نه خبر شنو ډیر زیات غمجن او خپاو. ان شاء الله تفصیلی واقعې په سوره اعراف 9 سپاره کې وایو که خیر ان شاء الله راضی با. موسی علیہ السلام د خلکو دوی د تاسو کوم کار کړی دی در دې پوری خپل رور لګیرو نسلا او دارنګ راي کاغذان دا هارون علیہ السلام لنګ د 2 کاله مشرمو ویداری سکړی ته ما دې کې خلیفہ دی لګرځولې دا
دا ټول خبرې ان شاء الله په خپل ځای باندې را روانې دي. نو سامری ولګېدو هغه بیا اوږده واقع رغې ته نظم. موسی علیه السلام دوی ته وایي چې دا کوم کار کړی دی، ظلم مو کړی دی. ان چې کله موسی علیه السلام دوی ته تورات راوړ ځان سره او دوی هغه وکتل دی ورته دا خو ډېر مشکل دی، دوی کې خو ډېر ګران احکام دي، دا خو موږ نشو کولی. حالانکه کې څه ګران احکام نو خدای د آزادۍ عادتونو پابندي نشو کولی. لکه یو طالب ټول عمر آزاد او اواره تیر کړی دی بیا مدرسه کې پابند کې نه بیا پابندي نشو کولی، دا ګران کار دی، دا ګران کار نه. بهر حالت دین دا خبرو کړه چې دا کار ګران نه مونږ نشو کولی. نو موسی علیه السلام دوی ته وی راځي او یا غټ کسان د دې په خاندان کې په بنی اسرائیل کې مقرر کړو بیما سره به کوئی تور د ورشي د دې لپاره چې موږ الله د مینت او زاریو کو سوال ودو کو چې یو خدای سره رزق دا جرم مات کی او دې نمبر د تورات په احکامو کې موږ سره لږ تخفیف وکي. موسی علیه السلام چې کله کسان بوتل ځان سره الته کې نو الته کې الله جل جلاله و خبرې وکړي چې اوذا لا يم دا موسی علیہ السلام ما پیغمبر کړی دا کتاب علما ور کړی دی او زید تاسو خپل بنی اسرائیل ته وایي چې چا د سخی عبادت کړی دی چې الله ما کړی خو په دې شرط باندې ځان به وجه نه تاسو توبه چې کوم دا یو قتل لې لکه زموږ په اسلام کې د بعضی ګناهونو توبه صرف او صرف قتل لې لکه یو سړی ولګي نو بل کس قصدن قتل کړي د لپاره شریعت وایي د قصاص کول شي کله زر توبه وباسي ماف کې دي نشي سو پرې قصاص کولای شوی نه دي. دارنګ یو شادي شوده سړی ولګیدو یا یو شادي شوده زنانه او زنا وکړل دای که زر توبه وباسي د دې لپاره په شریعت کې صرف او صرف مافي سره قتل کول دي، قصاص ته رجم دی. نو دارنګ د موسی علیه السلام په دین کې هر غټي ګناه لپاره چې کوم د مافي سوا قتلو. موسی علیه السلام د الله وی دي د وجه ځان به وجه نه دغې نه بعد به زتا سبیا مافي وکم. نو چې کله دوی واپس رالل نغزان وجنل خډیر زیات ګران کارو او یا چې کوم د ځان وجل نه معنا دا و چې چا دا جرم نه کړی نه غیدي ټول راوالي او چې چا جرم کړی نه غیدي وجني. دا د الله تعالی نه توبه ده. چې کله میدان ته دی راوتی دل او چا جرم کړو غیود ریدل او د نور ټول راواغستې دي نو پلار زوی وجو رو وجو چې لګون د قتل په ګوشن ګران او رحم راغي او الله په تور وریځ راولېږي تیارې په جوړه د ځخکاری ودمنه لیکن بیا رحم راغی چې سوري خدي ودی الله د مینت باندې شي الله دار تمام کې خیر بیا بنکو الله وی راغو بس ما د عفو وکړه دا مې تمام کو نو وی دا ډور انعامات در باندې الله وکړو تاسو هر وخت کې پولی ما دي کړی ګور الله په ځای باندې تاسو سیده سرکاته کو الله ته معافي وکړه تاسو چې کوم نه سسو نکړل دا غي نعمتونو د ذکر کوي ښا ورې وته وَإِذْ يَعْدُ وَعَدْنَا چې موږ وعده وکړه